بس ما سره الفاظ نشته زه هیڅ نشم ویلی دې سره چې زما کوم ورورولي تېره شوې ده یا دې زمونږ عزت کړی ورنه زما اړه جاړي کارونه چې د سړي نه ځي خو دا همیشه دپاره ځي که نه دا پرامن خلک دي عزتدار خلک دي زمونږ عزت کړی دی دا لالا راغلی ده به چې ما سره کله بچول وي شوي دي زه مې خدمتونه کړي دي زه نشم برداشت کولی چې دي من خواستم جنگ نه ډېر ستړی شوي خو زه خپل الحمدلله په دې سپینه ګیره که چېرې انډیا رښتیا پاکستان وغواړي او انډیا حمله وکړي زه ورته تیار نور خو تاسو څه وایي او انډیا هم دا جواب ورکړو چې سم شاسي انډیا ته الحمدلله موږ وروسته جواب ورکړی امریکې ته 52 ملکو ته موږ جواب ورکړی ګرانو کتونکو سلامونه امید ساتم چې ټیک ټاک به افغان مهاجرین افغان زمونږ وروڼه چې په دغه ملک کې 45 کاله میشته روان دي دا مهال موږ په سرډیرو کې موجود یو د ټولو مخکې ګرانو کتونکو دا کچه آبادي درته ښیم موږ سره د سیف الله ملګری وو زموږ ډېر سینیر جرنلسټ دی او زه به ماشوم وم او دوی به موږ له ډوډۍ کوله او خیراتونه به هر وخت کول نن هغه هم کافي عمر دی هغه سره به اوس خبرې کوو خو دا آبادي دوی پخول هم شوه خو چې دوی راغلي قدم یې ښودلي د هغه ټیم نواله تر دې ټیمه پورې دوی هم په دغه یره کې په دغه سوچ کې چې څه ټیم به موږ خپل وطن ته ځو اوس دوی دلته کې دا دونه وخت څنګه تېر کړ په دې باندې به د بابا سره خبرې ترې کوو نوم څه دی عبدالستار صاحب تاسو څونه عمر و چې دلته پاکستان ته راغلی وې یاره نو ما تم کلاس هلته پاس کړی افغانستان کې نو شپږ او اته حساب کړه چې څومره راځي 14 د 14 کالو په عمر دلته راغلی اوس هم عمر څومره دی څه کم اویا به وي نو صحیح دا راته ووایه چې پاکستان کې هم دا دومره وخت څنګه تېر شو دلته پاکستان کې الحمدلله موږ ښه وخت تېر شو داسې وخت هم نه دی تېر کړی چا سره هم جنګ جګړې نه دي کړي نه موږ سره چا کړي دغه لنډه محله کې تاسو تپوس وکړئ دا څنګه خلک دي موږ الحمدلله دغه ځای چې راغلي یم خانداني خلک دي داسې نه چې موږ بې پولې بې پټي خو دلته موږ په دغو جونګړو کې دا 15 کاله تېر کړي خپل عزت دپاره او نن سبا چې اوس زموږ عزت بې عزته کېږي نو هغې نه ښه نه ده چې واپس لاړ شو دا ما چې څنګه خبر وکړه که نه شروع نه تا ځان له پخه کمره هم جوړولی شوه پخه بنګله هم دې جوړولی شوه خو تا ته پته وه بلکل مې جوړولی شوه خو موږ نه جوړولی چې تګ دی چې تګ هم ده او بل سرکاري ځای ده زموږ بس صرف خپل عزت هم پکې خوندي کړی نور دا هغه نشته چې موږ به ځو او که به نه ځو خو به او اوس خو به بیخي ځو بیخي به ځو سرډیرو خلکه د سرډیرو خلکو لکه زه څه درته وایم نو ما ته بیا غټ هغه ودرېږي چې د سرډیرو د خلکو موږ کوم تعریف وکړو هغه کم ده د سرډیرو خلکو که خانان دي که غریبانان دي موږ سره یې ښه وروري کړې الحمدلله په بازار کې په کلي کې دلته په ټیشن کې چې کوم خلک موږ سره دي دلته پته ده نو قاري صاحب نه تاسو تپوس وکړئ دا کوم خلک دي موږ ته قسم ده چې دا زموږ تله چې موږ ته د دغه خلکو سره ګرځېده پاسېده موږ ته ژړا راځي چې دوی نه موږ ولې جدا کېږو خو چې نن سبا ستاسو خلک موږ باندې زور اچوي نو موږ څه چلو موږ بیا پښتونخوا چې کوم دی موږ باندې دا خلکه داسې د جګړو د دهشتګردۍ داسې عجیبه عجیبه لیبلې لګوي تا خو دومره وخت تېر کړه چې موږ څومره پرامن خلکه یو نو په دغې به څه وایې زه په الله قسم درته کوم زیاتې خبره خو نشته که نه که زما په کور کې د وسلې هسې په هغه کې هم راغلي زما کور ته په غلطۍ کې نو چې یو سړی د تماچه قدر یې ونه ساتي نو به څنګه دهشتګردي کوي او بیا زموږ د افغانانو کار څه ده چې دهشتګردي وکړي اسلامي ملک کې دا صرف ما افغانان نه موږ پښتانه څومره پرم نه یو ګوره ټول پښتون قام زموږ مېلمه نوازه خلک دي ټول پښتانه مېلمستیا والا خلک دي بې عزته خلک نه دي عزتمن خلک دي د هر سړي ورته به پرده پرته وي موږ او تاسو ټول وروره په عزت خلک کې بې عزته خلک نه نه د چا بې عزتي کوو نه د چا بې عزتي منو الحمدلله موږ او تاسو ټول پښتانه خو دین باندې مین خلک کې بې دینه خلک خو نه چې موږ ورور یو د بل بې عزتي وکړو یا فرض مثال موږ او تاسو یو د بل وینه توی کړو د وینه توی د یو مسلمان وینه تویول او دې وخت دا انډیا چې کوم دی نو بګ کوي عجیبه عجیبه خبره کې چې دا ډېر یاره من خواستم جنګ نه ډېر ستړی شوي
خو زه خپل الحمدلله په دې سپینه ګیره که چېرې انډیا رښتیا پاکستان وغواړي او انډیا حمله وکړي زه ورته تیار یم. نور خو تاسو څه وایي او انډیا هم دا جواب ورکړو چې سم شاسي انډیا ته الحمدلله موږ وروسته جواب ورکړی، امریکې ته 52 ملکو ته موږ جواب ورکړی. انډیا پکې چا ښځه ده چې دی موږ ته برک شي او بیا پښتون قوم ته برک شي. دا خو موږ در سره ولاړ او باقي وروره چې موږ سله وسه کي یا به موږ تاسو سره په اسلامي طریقه. ډیر خلک لکه بار افغانیان دي کنه زمونږ پاکستان پسې او بیا په پښتونخوا پسې قسم مسخرې ټوکې کنځلې ردې بدې زمونږ په ادارو پسې خبرې اترې کوي. نو تګ خو تګ دی نو دا خو زموږ بدبختي ده که زموږ بدبختي نه ولې به نه میلاوي. نه ما د لمي خبرو لګري وخت ایران چې کم دی نو دا په لکونو خلک افغانیان چې کم دی کنه دا اوس امریکای ته چې دا اوس په تیر دغه کې کم تلو ناغیم ولا ټرمپ ولا جواب ورکړي چې دوی پولیس دي کنه. نو علمي دغه یو قانون دی چې چاته نشنلټي ول ملاويږي چاته نه ملاويږي څوک پزي. خو ما دغه توبې چې داخل کړه موږ پسې کنځلې کوي رته بده وي ملک پسې کنه لګي. ګوره داسې خلک شته دا د هر سړي له دین پورې فرق لري. تاسو وینئ چې د افغانستان په جنډه باندې خر ودرولې د بره نه پاکستاني او د پاکستان په جنډه یې بره یا سپی ودرولې یا شی که دوی کې د اسلامیت نه ښیي دوی کې اسلامیت وي په دغه جنډه باندې د الله کائنات جوړ شوي دي د پاکستان او د افغانستان په جنډه لیکل شوي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. آیا مسلمان بچی به داسې وکړي؟ هېڅ کله یې نه کوي. خو دا خو یو بدبخته خلک کوي په بار ملکونو یا یورپ کې یا په امریکا کې هغه دا سپکوالی کوي. نور باقي خو موږ تاسو یو د بل سپکوالی باید ونه کړو. ته یې ما ناموس ته باید درانه وګورې زه یې تا ته وګورم، ته یې ما عزت ته باید درانه وګورې زه یې تا عزت ته وګورم. ټولو ته دا خواسته دی ما چې لکه په پولیسو پوډو دې پسې د بدې خبرې نه کوي نه سپکې ستورې. ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو. دغه پاکستان فوج یوازې د پاکستان نه د افغانستان خو محافظ دی. بابا خبرې دویمه خبره دې ته نمک حرامه وایي چې رزق دې چېرته وخوړو نو او بیا هلته کې خبره کوي هغه چېر څوک کوي دا نمک حرامه دی. دویم د پښتون پته په دې حالاتو کې چې کوم دی نو موږ له شربت را روان دي ډېر دارومداره بابا وایي چې نه څه به څکو خو ډېره ګرانه ده په هغه خویندو به څه تېرېږي په هغه میندو به څه تېرېږي کوم چې په دغه کنډرو کې دغه دي ګاډې ته رسرانلو ګاډو له پیسې څنګه پیدا شولې. نو دا چې کوم دي صوبایي حکومت له پکار دي چې ډرامې پرېږدي کله به وی ځي کله به وی نه ځي کله به فیصله اټل شوې ده کله وی فیصله واپس دویم چې کوم دی نو کنفیوز کړي دي ځوړند کړي دي. راشي د صوبایي حکومت نه لږ اعلان ورله وکړي اول ته کې په بارډر ورته اوبه نه په قدرې نه میلاویږي هلته سهولت نشته سهولت ورله ورکړي چې لږ په عزت سره دغه بارډر کراس کړي. ښه بیا هلته کې چې بارډر نه وړي نو هغه حکومت هم چې کوم دی نو لا تیار نه دی هلته هم پرې ډېرې سختې تېرېږي. هغوی ته هم دا وایو چې واقعي تاسو خو د طالبان حکومت دی او تاسو خو د شریعت خبرې کوئ د خلافت خبرې کوي نو دغه ځای کې هم ډېر تنګ دي دغه ځای کې چې کوم دوی ته سهولت ورکړي دواړه ملکونو نه به تپوس کېږي خو دغه ځای کې هم سهولت ورکړي. ډېره مننه.